په پیښور کې د افغانستان او پاکستان د باکسینګ لوبغاړو ترمنځ خوندوري مقابلې شوې دي. په دې مقابلو کې د پیښور 9 باکسینګ کلبونو برخه اخیستې وه، په کوم کې چې د افغانستان او پاکستان 22 جوړو فایټونه وکړل. دا خوندوري مقابلې د دواړو ملکونو ترمنځ د مینې، امن او یووالي لپاره د جاوید رفیقي په هلو ځلو تابع کړې شوې وې. زما نوم جاوید رفیقي دی، زه د پروفیشنل باکسینګ پروموټر یم او میچ میکر یم. زموږ د نننی ټورنمنټ چې کوم دی دا تقریبا 2.5 میاشت پس موږ ټورنمنټ ارګنایز کړو چې په ده کې د افغانستان او د پاکستان ځوانان دواړه سره شرکت کړي. موږ هر یو میاشت 2 میاشت پس دلته ټورنمنټ برابرو چې هلکان دې ځنه پروموټ شي. زموږ ماشاءالله پښتانه که د افغانستان دي او که د پاکستان دي ښه ټیلنټډ دي. موږ ټول دنیا ته د دوی استعدادونه ښیو چې د دوی استعدادونه باید د چوپټ پاتې نه شي. په مقابلو کې د برخه اخیستونکو لوبغاړو وینا وه چې په پښتنه سیمه کې د ټیلنټ څه کمی نشته، خو ولې د حکومت لخوا موږ سره څه قسمه مرستې هم نه کیږي. زما 15 کاله کېږي چې زه د جاوید استاد سره هریانه پروفیشنل بوکسینګ سره جیم ایکسرسایز کوم او زما چې د ایچ نه سپونسر راغلی و چې د کورونا په وجه باندې زما سپونسر میس شو دلته پاکستان کې ما وکړو. داسې بیا چې د بهر نور ملکونو ما پسې سپونسر راغی خو هغه زما ونه شو، میس شو. د پاکستان د سایډه زموږ بالکل سپورټ نشته چې زه بهر وجنګېږم، زه انټرنیشنل مقابلې وکړم. 2 کاله مې د بوکس کېږي او 12 مقابلې مې کړې دي، یو مې بایللی دی او 11 مقابلې مې ګټلې. د لوبو کتو لپاره راغلي خلک وایي چې داسې قسمه مقابلو سره ځوانانو کې ټیلنټ نور هم زیاتیږي او د نشو تماشو نه منې هم وي، او دې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رورولۍ، مینې او امن پیغام هم دی. د ګور بازار د دکاندارانو په نمایندګۍ ته راغلی یم او موږ دې لوبو ته چې راځو د جاوید استاد په تقریبا په 2 میاشتې 3 میاشتې کې دا لوبې جوړوي. دا تر هغه جوړوي دا ماشاءالله د ځوانانو لپاره دا د ښه فرصت دی. بین نشو تماشو نه په دې کې بچ کېږي، دلته چې راځي او د چوټي ګرځېدل نه پکې بچ کېږي او الحمدلله ډېر ښه فرصت جاوید استاد جوړ کړی. جاوید رفیقي ډېر ښه یو کار شروع کړی او سیستم برابر کړی چې دا خلک یعنې پاکستان افغانستان هلکان راځي ته لوبې کوي، سپورټ کوي، خوشحالېږو. موږ فخر پکار دی په ده باندې چې داسې ښه لوبغاړي ښه هغه راشي او بل دا کوشش کوو چې دې سره هیلپ وکړو، باقاعده موږ هیلپ کوو انشاءالله تعالی. نور هم غواړو چې نور مشران ورپسې انوالو کړی شي، دې ته غواړو چې د لوبه نور هم مخکې لاړه شي.